کوم کسان چې بهر ملک مسافر دي دا پیغام د هغو لپاره لازم دی که نه ټول عمر له به دغه ملک کې ناستې او بهر ته به د دغه ملک نه راونه وځي ځکه اوس چې کوم جنګ روان دی نو په هغې کې تاسو ته دغه مشکله چې ده دا جوړېدی شي ځکه چې ۴۵ کسان چې دي هغه اوس نیولی شوي دي نو داسې نه چې سبا ورځې ستاسو د فیملی څوک ونیسي که څوک یې اوري نو دا ویډیو چې ده دا د هغو سره ورشیر کړه چې هغه د دې پیغام نه لازم خبر شي ځینې کسان خو خیانت دي هغه دا قسمه باس هم نه کوي دا قسمه ویډیوګانې چې دي دا نه جوړوي نو اوس په یو ای ای عرب امارات چې دی په هغې کې 45 کسان نیولي دي 45 کسان نیولي دي په څه باندې نیولي دي هغه وایي چې د دروغو ویډیوګانې جوړ کړي په ای ای باندې ویډیوګانې جوړ کړي دي بل لا چې کومه مزایل هلته کې غورځېږي یا کوم ډرونونه غورځېږي د هغې ویډیوګانې کړي دي داسې قسمه قسم دغه کې چې دی دا یې نیولي 45 کسان نیولي خو په جدا جدا دغه کې نیولي دي نو نیولي دي نو دغه کسان چې نیولي دي نو په دې باندې سزا چې ده د 1 کاله پورې هم ختلی شي دغه شانتې 1 لاک درهم چې دی دا پې هم جرمانه لګېدی شي لکه 1 کال قید او 1 لاک درهم نو که 1 لاک درهم په تاسو باندې جرمانه ولګېدله هم به 1 کال جیل تېروئ او 1 لاک درهم د باندې ولګېدل ټول عمر به هلته کې تېر کوئ خو د دغې ملکونو نه چې دی تاسو به بیا راونه وځئ بل لا چې ویزا او هر سره چې دی دا خو به دې ختم که دغه ونه شي نو ویزا مکمل خپل کار چې دی هغه به دې ختم کړی او پاکستان ته چې دی ډایرکټ پی رالېږلی نو کوشش وکئ چې د دا قسمه څیزونو ویډیوګان ونه کوئ یا دا قسمه خبرې چې دی دا ونه کوئ ځکه هغه اوس کوشش کوي هغه به ټلیفونونه چې دي دا به هم ریکارډ کوي د څه له وجې نه یې ریکارډ کوي هغه وایي چې د دې ځګې دا معلومات چې دي دا هغو له څوک ورکوي نو په دې کې ډېر کسان نیولي دي که په سعودي عرب کې دي که په هر ملک کې تاسو یې او هلته کې دا چلونه کېږي نو تاسو له دا قسمه خبرې چې دي دا نه دي کول پکار بل لا که د دې ځګې نه ورته څوک ټلیفون کوي نو هغه هم پکار دی چې هغه سره دا قسمه خبرې چې دی دا نه کوي که دا تاسو کوئ نو د دې د لاسه ستاسو هغې کس ته چې دی هغه ته نقصان چې دی دا هم میلاوېدی شي ځکه دا کم 45 چې نیولي دي نو په دې باندې دغه خبره ده چې 1 کال قید چې دی دا پې هم ختلی شي او 1 لاک درهم چې دي دا هم جرمانه کېدی شي نو دا ویډیو چې دا مخکې شیر کړه چې هغو ته ور ورسي چې هغه دا قسمه غلطي چې دا ونه کړي